او بل د اختر مانځله چې دی که خیري په دغه ورځ یو څو څیزونه سنت دي اجبالي درته وایم. یو د اختر پر ورځ سهار وختي پاڅېدل سنت نمبر 1. بل نوې جامې که نوې نی نو پاکې جامې وینځلې جامې دا سنت دی نوې جامې. 3 خوشبو لګول سنت دی خوشبو به لګي. 4 د خوشحالۍ اظهار کول او یو بل ته مبارکباد ویل دا سنت دی. او 5 دا رکوټ اختر د مانځه نه مخکې خوراک کول دا سنت دی. د لوی اختر به د مانځه نه پس خوراک کې د قربانۍ په غوښه بیا سنت دی او دا د اختر د مانځه نه مخکې. او حضور پاک فرمایي کجورې بیا ډېر بهتر دی. 3 کجورې وتر حدیث کوي وتر ناتکۍ به خورئ یا یوه یا 3 یا 5. سعودي کې څه کال خو حرمین بند دي که نه یا سعودي کې چې د اختر مانځه سهار مونځو چې خلک د اختر مانځه ته ناست دي زینا اختر مانځه پورې ناست دي نو دا سعودي دا ماشومان واړه نه دوی د کجورو ډبې راوړي په دې هغې ګرځئ په دې خلکو یې ګرځئ چا د ټاپیانو ډبې راوړي په دې خلکو یې ګرځئ نو چې 2 والې وې نه وتر یو بل هم واله 3 والې نو دا خوراک دا سنت دی. بل د اختر مانځله چې دی د کلي نه بار به د اختر مونځ کوي په جومات کې بغیر د ضرورت نه د خپلې محلې په جومات کې د اختر مونځ مکروه تحریمي دی. دور مختار کې شته بار وتل پکه. اوس خو بار جوماتونه څوک نشته دی بار ځای نه څوک ورکوي نه په جربونو ځای لګي او هغه چې کم بار عیدګاهونه نو هغه مونځ د کلي جوماتونه شو. خو خیر سنت دا دی. نبی علیہ السلام مدینه منورې جومات کې څونه ثواب دی مسجد نبوي کې خو د اختر مونځ مسجد نبوي کې نه دی کړی بار به وله وته بل چې زی په یو لار ده او چې راځي په بله لار دا هم سنت دی. او په د بعض علما فقهاو په نسبت بعض امامانو په نسبت کې تکبیرات وي باقاعده تکبیرات تشریق چې لوی اختر کې دي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد یا الله دا په لوی اختر کې دا رنګې په رکوټ اختر کې بعض فقها په نسبت شته بعض امامان زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت دا په رکوټ اختر کې نشته خو بیا هم علما لیکي چې مانځله ځې نو په لاره پټ پوندې ځان سره ذکر کوه یا تکبیرات وایه الله خو پې خوشحالېږي. او سرسایه د اختر د مانځه نه مخکې ورکول دا سنت دی. دا مستحب څیزونه دي د اختر په ورځ. بیا د اختر په ورځ د اختر د مانځه نه خطبه د جمعې نه په مانځه کې مخکې وي او د اختر د مانځه نه خطبه وروسته وي. دا څیزونه دي د اختر الله دې په خیر او په خوشحالۍ د اختر دا ورځ او دا روجې په موږ تېرې کړي او الله دې وله قبولیت ورکړي.